नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ुगो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो मोहतरमो औरेदुनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन अतम मुहर्रम और स्वर्ण सवा वो सलवेख्तम द हिजरत द नबवी काल ले जुमे उरज और अगदा दा कट का जगह से अगदा का मुझको 10 अशुरे तक खबर को मानन खबर होगा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ुगो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो मोहतरमो मुसलमानानो ख़्वैंदो और मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोगलमा से हगा खोगलमा से पखपलो वगो मुबारक बांधे के नवले वो अवजान ये ददो स्वरले गर्जवले वा द हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा जिगर टुकड़ा द हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहा खोग ज़ोई हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु च दहागुई प बाबत के और दहागुई रोर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु प बाबत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा शबाब अहलिल जन्नह ऐलान करे दे जिस जन्नत नौजवानानो जवानानो सरदारान दी अवीबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खुगनुआ से और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दे दुआड़ो हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहा शहादत नपस और शपग मेशते हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत नपस पशरिका बांधे खिलाफत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तपरे खोदो और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे बैअत को खो सन 60 हिजरी के शपेतम काल द हिजरत वो मुआविया रदियल्लाहु अन्हु दे दुनिया न रुखसत शो और खपल जोइए दस सियासी होशियारता त्या पबीना बांधे खलीफा उगरजवलो टिकत सियासी कारूनो बांधी उबुर वो खो नूर लिहाजुनो सरा दके कोताही गाने वे
دے پا بینا باندے امام حسین عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم انکار دا دوی خلافت یہ نو مانلو مدینہ منورے کی یزید یو گورنر مقرر کرے ہو او هغوی ته اوویل چې دا ټول کسان مجبوری کا او ما بیعت ته تیار کړه هغوی خبرې وشوې سمهولت یې وغوښتلو چې موږ سوچ وکړو او شپې په ټیم باندې بیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ لاړلو او مکہ مکرمه ته اذان ورسولو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ هم سمودا پس مکہ مکرمه ته لاړو پلار کې یو صحابی رضی اللہ عنہ سره ملاو شو هغه ته خپل مختا د تګ خبر اوکړه چې مکه مکرمه ته زم بیا نه پس بل ځای ته به اراده ده هغه ورته ویل چې ګوره بل ځای ته کوفې ته بځې کوفې ستاسو والد محترم سره وفا نه وکړه نو اهل کوفه به تاسو سره چېرته وفا وکړي چې لاړ نه شي بس مکه مکرمه کې استوګنه اختیار کا یزید پدے باندې خفا شو او عمر ابن سعید یہ په مدینه منورې باندې گورنر کو مخکنه گورنر یہ اخوا کړو چې تا نرمینا کار واخیستو عمر ابن سعید لخر تیار کړو مدینه منورې نا مکه مکرمه باندې حمله دا پارا ابو شریح رضی اللہ عنہ صحابی ورتا پاسے دلو اغوی منع کرو پیغمبر علیہ السلام حدیثے ورتا بیان کرو خو عمر ابن سعید خبرا نہ مان لا او دا حضرت عروہ ابن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یو بل زوی و چې هغه غالبا عمر ابن زبیر و عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سره سو ناچاکی وا ناوی ورته چې دا لخر ما ته راکې 2000 لخرو سره مکه مکرمه ته لاړو مکه مکرمه نه بهر پړاو واچولو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ته اطلاع ورکړه چې ما ته حکم دی چې زتا قید بول زما عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کسان بهر ورولېګل او مکه نه بهر جنگ ور سره وکړو او هغه د عمر ابن زبیر او دوی ملګرو ته شکست ورکړ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فاتح وګرځېدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ته بار بار خطونه راتلل د کوفې نه چې راشئ مونږ د ستاسو ملاتړ کوو تاسو په لاس باندې بیعت کوو هغه مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ پر ترزوی اولېګلو چې تحقیق وکړي چې هغه کله لاړل نو د کوفې وال کسان ورته جمع شول او اتل زره کسانو د مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ په لاس باندې د حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خلافت وال بیعت وکړو په دې وخت باندې گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یزید چې خبر شو نو یزید نعمان رضی اللہ تعالی عنہ برخاست کو چې تاسو نرمي وکړه او هغه په ځای باندې عبید الله ابن زیاد را اولېګلو او ورته ویل چې مسلم ابن عقیل دا قید کا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پسے
محمد بن اشعث سره د اویاو کسانو سپیانو اولېګلو مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه سره هغه کسانو چې چا سره وو نو هغوی خپله غداري ورسره وکړه مخبري ورته وکړه او آخر د یې ونیولو زخمی حالت کې او بیا زیات ته بوتلو محمد بن اشعث ته وویل چې ګوره ما سره خو دې دا بد وکړل اوس داسې وکړه زما تر زوی امام حسین رضی الله عنه را روان دی هغوی ته اطلاع وکړه چې مه راځه کوفې والو دوکه وکړه د وعده ورسره وکړه چې ما تا ته پناه درکړې وه او پناه به مې وي او ستاسو اطلاع به هم زه رسومه خو ابن زیادو بدبختي ورته وویل چې زه پناه نه منم ما درته ویل چې ما ته یې راوله قیدي حالت کې را دې وستو او بیا حکم جاری کو چې قتل کې نو هغه شهید کو محمد بن اشعث اطلاع ولېږله یو قاصد ولېږلو حضرت امام حسین رضی الله عنه ته چې مه راځه خو بیا دې باوجود مشوره وکړه بیا هم لاړو البته بعضې ملګرو ته وویل بلکې ټولو ته ویل چې ستاسو د خون زه په سر نشم اخیستی تاسو ته مې مشوره دا دی که څوک ځي لاړ دې شي لارې کسان ترې لاړل البته چې کوم اهل بیت ورسره راغلي وو مکې مکرمې نه کوم کسان راغلي وو هغه ټولو کلک ولاړ وو بهرحال بیا ابن زیاد حر ابن یزید الریاحی دا د یزید زوی نه دی او نه دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نوسی دی دا بل حر ابن یزید دی بل یزید دی هغه ریاحی راغی 1000 فوج راوستو هغوی ته دا حکم و چې دی به داسې ځای ته ته ګیر کوې چې اوبه هم نه وي نو حر ابن زید ریاحی چې راغی امام حسین رضی الله عنه سره ماسپښین لمونځ هم وکړو مازدیګر لمونځ هم وکړو امام حسین رضی الله عنه خطبه ورته وویله اثر په وشو خو به هر حال د یې پرېنښودو واپس مدینې منورې ته تللو ته او آخر مشوره په دې باندې وشوه چې کربلا ته لاړ شي کربلا ته لاړو خو ورسره حر ابن یزید ریاحی هم و او بیا هغې پورې ابن زیاد 4,000 کسانو فوج را ولېږلو او دوی یې شهادت ته ورسول دا ډېر لوی درناکه المناکه واقعه ده حر په هغه وخت باندې را وتښتېدو او امام حسین رضی الله عنه سره ملګری شو او په هغې باندې معافي هم ترېنه وغوښته اوبو چې مشکلات کله راغلل نو حضرت عباس رضی الله عنه علمدار چې یعنی هغوی سره جھنډه به وه د حضرت امام حسین والا او د حضرت علی رضی الله عنه زوی و خو له بلې زنانه څخه و نو ام البنین نه و هغوی ورسره هغوی یې ولېږل اوبو پسې چې اوبو پسې لاړو ځان سره 10 کسان پیاده او 10 کسان سواره بوتلل او حق ځای نه اگر که جګړه هم وشوه خو 20 مشکي اوبه یې ترېنه راوړې بهرحال بیا هغه نه پس حضرت عباس رضی الله عنه هم شهید کړی شو او حضرت امام حسین رضی الله عنه چې وکتل چې د زوی علی اکبر مشر زوی علی اصغر کشر زوی چې هغې کې دارنګې قاسم ابن حسن او دارنګې عباس رضی الله عنه ورور هم او سلور حضرات 70 یا 72 تنیزدو 72 کسان شهیدان شول دای میدان ته راوتلو دای هم شهید کړل شو اگر که دوی ورته ویلي وو چې موږ ملګري واپس مدینې منورې ته ځو یا داسې وکړه چې موږ یزید سره مخامخ کا یا داسې وکړه چې موږ لاړ شو هغه ته د اسلام یو سرحد کې وجنګېږو
خو شمر بدبختی ابن زیاد تا شیطانی وکړه او هغه بیا نتیجه دا و چې 10 محرم ته سن 61 هجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوی استقامت په حق باندې چې حق باندې ولاړو الله تبارک و تعالیٰ دې قبول کی مونږ ته د دنیا خو لاړو دنیا نه خو لاړو خو مونږ ته یو پیغام پرې خودو چې حق د پاره با چیرې سر چټی نه کوي او حق د پاره با همیشه ولاړ یې اگر که په ظاهر باندې شکست یو اخره تاسو او تاسو باندې پاتې وي تاسو به کامیاب الله تبارک و تعالیٰ دې د دوی او د انسانو مسلمانان دي لکه اهل غزه فلسطین هغوی ته دې الله تبارک و تعالیٰ چې کوم شهدا دي مغفرت نصیب فرمایي او چې کوم ژوند دي الله پاک دې هغوی ته خلاصي ور نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.